चकदरे बार के मौजूद मा सब डिविजनल बार चकदरा सरा राजी खान से बोला कम चले दे बार मख के हम सदर पाते शवे दे और नन पद इलेक्शन के ब्याह बोला दे राजी खान से तस्वर दो दावस वस मुंगसरा अफगान से बोला दे हम सदरती उम्मीदवार दे सबाला मरगर मुंगसरा बोला दे चकदरा सब डिविजनल बार चकदरा दी चिकम देनो नन चिकम मीटिंग वशो द वकीलानो पे हगे कि अन अपोज रागले दे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कदमन को तुनको दा वगज़द चकदरे बार के मौजूद मा सब डिविजनल बार चकदरा चर्त चे सबाला द वकीलानो इलेक्शन दे और पदगा इलेक्शन के कमे कमे पैनली दी यो सोक चिकम देनो सदारत तवलाल दी नूरे कमे पैनली दल वापस राजम नो दावत तاسو ګوره د وکیلانو یو میټینګ چې کوم دنو هغه وشو او هم دغه لپاره تیاری د سبا د الیکشن دی او دغه الیکشن ته د کومه چکدرې بار ممبرز دي نو لکه مزه چې دا ناستي څوک چې کوم دنو په دې کې صدارت ته ولر دي پینل د چا دی او کوم پارټای چې کوم هغه کم کس سپورټ کوي نو په هغه باندې با او چې کوم کینډیډیټ ولال دي نو د هغې سره به خبره کوو چې د هغې پروګرام چې کوم دی نو هغه څه دی دا محترم وکیلان صاحبان زمونږ ولاړ دي دې طرف ته هم تاسو وګورئ دغه طرف ته هم وګورئ د دوی خپل یو میټینګ شوی دی هغه خو به د دوی خپل پروګرام خو زه به تاسو ته د صدارتي چې کوم کینډیډیټ نو د هغې موقف په چې کوم دی تاسو د پخوانی صدر هم دلته ناست دی او سره راضی خان سے بولا کم چل دے بار مخ کے ہم صدر پاتے شوے دے او نن پد الیکشن کے بیا ہم بولا دے راضی خان سے بوستا د کم پاٹو حمایت تا تحصیل لے او تاسو خپل کینډیډیټ تاسو سره پروګرام سره د وکیلانو لپاره د چکدرې سب ډیویژنل بار لپاره بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم استارو تاسو د نیوز چینل ډیر زیات مشکور یم تاسو تراله قیمتي وخت وستو زموږ لپاره دا خو د بار الیکشن یو جمهوری پروسس دی سالانه هر کال کیږي او د دې بار او د وکلاو د دې جمهوری حسن مطلب چې خپل مزه ده او مونږ چې الیکشن وکړو او په کوم ورځ باندې کم صدر راشي زموږ نماینده راشي نو دا غي په سبا باندې غره ټول بار نمایندای زموږ په ماس کې بیا ایسوم نه او د الیکشن د حل زره پوری باقي تاسو دویم سوال متعلق دا دی چې تاسو د بار د لپاره سویجن لري نو اسرار ورور زما خو د ستاره دی چینل په تر باندې دا आवाज دی چې اولنۍ خبره دا ده چې زموږ په ملک کې جوډیشل سیستم چې دی زما په سوچ باندې نه سبا هغه د دنیا په ورس او خرابترین نظامونو کې یو جوډیشل سیستم دی نو د رول اپلا او دغه جوډیشل سیستم د ټیکولو لپاره چې زموږ आवाज چرته زی د دې وکلاو نو هغه به ان شاء الله تعالی پای کې من کردار ادا کوو بل دا چې زموږ دلته پراپر جوډیشل کمپلیکس نشته رچک درې باقي کې لیټ اگینست هم پراپر فیسیلیټي نشته دی دلته زنانه راځي دلته ماشومان د غي سره هغه د پراپر سہولیات نشته دی نو زمونږ بعد صوبایي حکومت ان شاء الله دا مطالبه چې یو ښه جوډیشل سیستم چې پای کې د وکلاو د پاره د هغه کې د جونیئر وکلاو د پاره د زنانه وکلاو د پاره بلکې د هغه کې د لیټ اگینست د هغه د پاره سہولیت د ججانو صاحبانو د پاره کې سکیور نظامی ځکه چې زمونږ د بدقسمتۍ نه ججان صاحبان اکثر چې کوم دینو پرایویټ خلکو په کرایا کورونو کې کینی چې دا هم د انصاف په ورکولو باندې یو سوالیا نشان دی نو دوی ان شاء الله زمونږ دغه سوچي دریم دار چې منګه بعد وکلاو د بهبود او د وکلاو یعنی د بار او د بنچ په منځ کې د انصاف د تقاضو پوره کولو لپاره یو خپل کردار ادا کوو چې هغه ډیره ضروری ده او ان شاء الله تعالی مثبت چې د معاشري د لپاره په سوشل سایډ باندې زمونږ نسکی ان شاء الله تعالی نو موږ مخکې ان شاء الله کردار ادا کړی دی او بیا به ادا کوو ډیره مننه راضی خان سے تاسو ته د کوم پاټو د وکیلانو حمایت حاصل اسرار صاحب دا خو خیر زمونږ الاینسي او دغه دون سټریک د اوم نه خو مطلب دا مخالف الاینس چې دی هغه د ان پی او د جمهوریت اسلامي الاینس دی زمونږ د پیپلز پارټي د پی ټی آی د علما والا الاینس دی او دغه سره زمونږ سره قومي وطن پارټي الاینس دی او پاکستان لګ نور چې کوم ګوندونه دي دا هم سپورټ دی ان شاء الله نو په دغه بنیاد باندې په حل دغه دی خدای چې پولیټیکل انسر دلته ډیر کم کاونټ کیږي دلته د یو سړي شخصیت هغه کردار دغه پروفیشن دغه کې څونه پروفیشنالیزم دا خبره ډیره کم مننه ډیره مهرباني
راضي خان سے تاسو واورېدو دا اوس موږ سره افغان صاحب ولاړ دی هم صدارتي امیدوار دی سبا په 8 اپریل باندې د چک دره سب ډیویژنل بار الیکشن دی افغان صاحب تاسو سوای څه پروګرام لرئ او د وکیلانو لپاره څه دغه دي خیالات دي موږ د خپل چکدرې کمپریس کلب چې دی د هغې د ملګرو بیا د اسرار صاحب په خصوصي توګه باندې ډېره شکریا ادا کوو چې هغوی راله او هغوی مخکې هم راغلي دي او موږ دا هیله لرو چې دوی زموږ سره په دې ملګرتیا په بنیاد باندې مخ په وړاندې باندې ځي موږ د خپل سیاسي سوچ فکر په بنیاد باندې او بیا د ملګري وکیلانو کم سوچ فکر چې دی د هغې په بنیاد باندې به موږ د خپل بار دپاره چې کم هلې ځلې دي چې کم د هغې د پرمختګ دپاره د هغې د ترقۍ دپاره بیا خصوصي توګه باندې د خپل کم ینګ لایر کم ملګري چې دي د هغوی د پرمختګ دپاره د هغوی د چیمبرز دپاره او بیا د هغوی د پوهې دپاره موږ به داسې خصوصي اقدامات چوتو چې د هغوی د کم دغه چې دي د پریکټس یا د هغوی چې کوم وکالت دی چې په دې کې نکار راشي او د هغې نکار په بنیاد باندې دوی مخ په وړاندې باندې راشي ځکه چې زموږ د ینګ دغه چې کوم ملګري چې دي د دې دغه چې دی د دې په دې بار کې ډېر اهمیت دی د دې اکثریت دی او موږ دا غواړو چې دوی په هره توګه باندې دی مخکې راشي که هغه د صدارتي امیدوار په بنیاد باندې که هغه د ښه وکیل په بنیاد باندې بیا به زموږ دا کوشش وي چې زموږ د وکیلانو د بینچ چې کوم تعلقات دي بیا زموږ چې کوم صحافي حضرات دي چې د دوی سره زموږ په خصوصي توګه باندې هغه انټراکشن او د کمیونټي لپاره موږ ښه ګامونه اوچت کړو او په هغې بنیاد باندې موږ د خپل دغه چې دی د مخ په وړاندې باندې بوځو ډېره مهرباني افغان صاحب تاسو افغان صاحب دا راته وایي چې تاسو سره الاینس چې کوم د چا دی زموږ سره الاینس چې دی د ILM دی او بیا د ملګري وکیلانو دی او بیا زموږ کم ملګري چې دي هغې بیا په تعداد کې هم دغه دي بیا زموږ سره د دې نورو ملګرو هم ښه کافي دغه شته دی او هغه به انشاءالله سبا د ووټ په شکل کې به د ستاسو مخامخ راځي انشاءالله مننه جي ملګری موږ سره ولاړ دی چک دره سب ډیویژنل بار چک دره دی چې کوم دی نن چې کوم میټینګ وشو د وکیلانو په هغې کې ان اپوز راغلی دی ستاسو نوم څه دی او د کم ګروپ نه چې کوم دی نو تاسو ان اپوز راغلی تاسو وایئ السلام علیکم ډیره مننه شکریه ستاسو ادا کوم زما نوم ایډوکیټ وارث ګل دی او زه د ملګري وکیلانو نه او د ILM مشترکه کاندیډیټ وم او جاینټ سیکرټري منتخب کړی یم او زه د خپل ملګرو او د چکدرې بار اسوسییشن چې کوم دی ډیره شکریه ادا کوم او زه په دې ملګرو په ما باندې اعتبار وکړو او انې پوسټ چې کوم دی زه یې سلیکټ هم جاینټ سیکرټري او انشاءالله د بار دپاره څونه منډه تړلی څونه خدمتي او انشاءالله د عوامو دپاره دا به موږ کوو شکریه ډېره مننه ٹھیک شو چکدره سب ډیویژنل بار چکدره د روان کال لپاره چې کوم دی الیکشن سواله کېدونکی دی هلکه په دې چکدرې بار کې څومره ممبرز دي 112 د اسدالله خان چې کوم پخوانی صدر و د هغه مطابق دلته 112 ممبرز دي او دا الیکشن به چې کوم دی سواله کېږي مونږ وایو چې دا د خدای پاک په ښه طریقه باندې سرته ورسوي او چې چا هم وګټله نو هغه د راتلونکي د بار د مسلو او د دې سیمې د ولس د مسلو د حل سبب وګرځي آمین